الرحيم. وأن هذا الفن قد نزب اليوم ماؤه فصار جدالا بلا أثر وذهب رواؤه فعاد خلافا بلا ثمر. طالبانو ډله راله راغلې وه او ما ته ویلې ناستې وه، ما ته څه وه؟ ناستې وه چې دا متول دې لیکلی دی، صیبه درخواست درته کوو چې دا را مختصر کا. یو یې مختصر کا او بل په هغې کې پردې کشف کا. پردې وای ما به چې دا ډډه داسې کوله او اغراض به مې کوه چې دا سخت کار دی، دا زه نه شم، سخت کار دی، دا زه نه شم. وایي زه په دې پوه یم چې د طالبانو په طبع باندې کار یو الله پاک په قدرت کې شته، د بل چا په قدرت کې زه یې جوړ کړمه. بیا به وایي اوف دا خو دې دومره سخت کړی دی، دا خو دې ډېر را مختصر کړی. طالبان خو په دې کې ټولو کې دا قصه کوي که نه، چې طالبانو ته دې خارجي کتاب نه شروع کاو. نو د دې طریقه دا ده چې که څوک خارجي کتاب شروع کوي زه ورته ماسپښین کې شروع کړم، بس ته ورته ووایې دوی بیا سره هم نه شروع کوي. خو که تا وویلې چې لکه په عذابوی به مې نه دا تیار سبقونه وای او خارجي کتاب به پکې نه وي نو بیا به دې دومره تنګوي چې شروع یې. که په مدرسه کې دې پابندي ولګوه چې داخله نشته او سخته ده بیا به سفارشونه لګولې، که چې راځئ لکه ټولو ته اجازت دی، بیا څوک هم نه راسي. تعریف دا خوی دی پخوانه. نو مولوي صاحب وایي ما ته دا علم و چې دا داسې یو چیز جوړول چې هغه د ټولو طبیعتونو مستحسنې ښې ګڼي او د ټولو غوږونو د قبلولو والی، دا زما په وس کې دا کار نه و، دا د انسان د وسه نه دی، دا د الله په قدرت کې دی. نو څه کار شو چې بیا ولې زه متول را مختصر کوم، که را مختصر یې کړم بیا به په هغې کې هم خبرې راوباسي. یوه دویمه دا ده چې د دې فن دبدبه تلې ده، د دې اوبه وچې شوي دي، په دې کې څه شور شغرف کول او اختلافات څېړل او مسلې بیانول او تصنیفات کول، دا بې پیدي کار دی. څه دی ملا صاحب؟ پیدې نشته دی. ځکه ما اغراض کول، د اعراض وجه مې دا وه. پوه شولې؟ د ځینې فن اثر ختم شي، که منطقو مخکې ډېر لویه جګړه به وه، اوس د منطقو اثر د من نه ورو ورو روان دی، څوک منطق نه وایي. وان هذا الفن او بېشکه دا فن چې دی قد نزب اليوم په تاخیر سره وچې شوي دي نن ورځې. نن ورځ نو مراد صرف نن ورځ دا زمانه کې ماؤه اوبه د دې پسوارانو ګرځېدلی دی دا علم جدالا جګړه بلا اثر په غیر د پیدې نه. ځینې جګړه سړی وکړي خو بیا ورته څه خواږه میلاو شي، او ځینې کله جګړې سړی وکړي خو په غیر د ټینشن نه ورته بل څه نه میلاویږي. عوام وایي وی دعوه میوهداره ونه ده، څه به ته میلاوي. د چا په یو ټوپۍ دعوه وکړه که نه ځان به نه خلاص کړي او پنجه خو به له درکړي که نه چې زه دا واله جګړه مه کوم. یا به بل درېمګړی را پیدا شي ورته ووایي چې پنجه به ترې له والم، یا به دلته به وایي چې پنجه وله ورکړه. اوس دعوې د باندې کړی د مړه څه ځان له سر دردی جوړېږي، یو پنجه وله ورکړه دې د څه وږی دی څه غواړي، نور څه مقصد نشته. پوه شولې په مسله باندې د عذاب. نو پسوارانو ګرځېدلی دی جدالن جګړه بلا اثر په غیر پیدې نه. وذهبا او تلی دی رواؤه حسن منظر د دې. روا په مقامات کې تاسو ویلی حسن منظر ته وایي. لکه دې ټول دې جومات ته خیال وکړه نو سړي پې سترګې خوږېږي، زبردسته پوزیشن دغه کې جوړ دی. نو وذهبا او تلی دی رواؤ حسن منظر د دې. نو فعاده نو پس واپس شوی دی خلافا بلا ثمر، هغه ونه په غیر د چا نه د میوې نه. خلاف دا دی چې د چا نه خلاف ته کې خو پیدا پکې تا ته ثمر نشته دی، او خلاف د یو ونې نوم هم دی، یو ونه بلا ثمر په غیر د میوې نه.
بلا ثمر ونی کې خپل صفات دي یا تعالی سورې درکې یا تعالی خشاک درکې یا تعالی مامی درکې چې دې درې واڼې خبره په ونه کې دې درې واڼو کې یوم نه نو وجود او عدم یې څه دي علی السوا په دغه ونه باندې تصور په عادانو ګرځېدلی خلاف ونه بلا ثمر په غیر د میوې نه حتی تر دې پورې یعنی دا پن دومره په خرابېدو باندې مخکې شوی دی او دومره ډېر خراب شوی حتی تر دې پورې توارتو چې الوتي دي بقیت آثار السلف هغه باقی نښې د سلفو د پخوانو عالمانو ادراج الریاح په غټو غټو لارو د سیلو باندې د دې علم چې هغه کم د پخوانو عالمانو نه موږ ته خبرې را نقل شوي وي د هغې خبرو داسې مثال دی لکه په یو غټه لار باندې څه بزرګان یا اسې عام خلک تللی دی او د دیو دی پلونو هلته په دې خاورو کې یې نښې جوړې کړي دي دلته پس خطرناکه سیلۍ راغلې ده او هغه سیلۍ هر څه شرنګوي نو ته اوس لاړ شه زه ولږه زه دا قدمونه ګورم چې دې خلکو بوټان په پښو کړي وو که څپلی وي که چپړې وي لږو که ډېرو لږو چې ورلو پیس سیلۍ لګېدلې وه هغه لاره صفا وه کرښې مرښې نو پخوانونه چې کومې پیدې د دې علم راغلی وي هغه ملوتې وي نه وي طارت الوتې وي بقیت آثار السلف هغه باقي نښې د سلفو پخوانو عالمانو کوم ځای کې الوتې وي ادراج الریاح په هغې غټو لارو د سیلو باندې قرآن شریف کې د ریاح راغلي که نه دي راغلي دې کې به ته یو قانون زه ویم الوجوه النظایر نقل کړی دی چې قرآن شریف کې چې دا ریح مفرد راشي نو دا په مقام د عذابي او چې ریاح راشي نو دا په مقام د نعمتونو کې وي دا اکثري قاعده ده د قرآن شریف وارسلنا الریاح لواقحه فارسلنا علیه الریح العقیم نو ګوره چې مفرد راغلی دی عذاب دی چې جمع راغلی دی نو نعمتونه دا قانون یاد شي وسالت او بېدلي دي باعناق مطایا په څټونو د دغې سورلو باندې په څټونو دغه مطوایا جمع د مطویتون د هغه اوښ ته وایي چې سړی پې کښېني او سورلي پې کوي په هغه ګوډونو په هغه څټونو د سورلو باندې تلک الاحادیث البطاح دقه خبرې د چا د میدان او د خوړونو د میدان وسالت او بېدلیو باعناق مطایا په څټونو د سورلو تلک الاحادیث البطاح او تلک الاحادیث البطاح د دغې خبرو د خوړونو و اما الاخذ مقصد یې د خبرې دا دی مقصد چې په دغه خوړونو کې چې کوم اوښان رواني او په هغې په چټونو باندې کوم څه وبېږي بس هلته ختم شي د هغې نه بعد څه د هغې څه ته را جمع کوی چې څټ د دې اوښ نه به ته اوبه را جمع کړې او منګي کې بیا واچې یا به څه وکړې یا به سوینات دا نه بل دا د طالبان راغلي دي دوی وایي چې استاده دا کتاب مختصر که ګوره که دې مختصر نه کړو نو ملا شرشم به راپاڅېږي او مخکې وروسته به یې کې څه به عبارات به تې کټ کړي او د پاسه به په دې متول به مختصر هم کړي او عبارات به پکې مخکې وروسته هم کړي او د پاسه به پې ولیکي چې تصنیف لطیف ملا شرشم نو بیا به څه کړي خلک لوټ کوي پردي کتابونه لوټ کوي اخذ کوي د پردو کتابونو خپل نوم کې د پاسه څه کوي نوشته کوي اوس ګوره چې ملا تبتازاني د دې څه جواب وایي تبتازاني ورته په خندا شو مسکې شو ورته ویې فرمایل په هغه دغه کې هغه یو قصه هم اورېدلې د مقرر نه که نه چې د زلیخې بیبي سترګې مبارکې د اوښکو نه ډکې شوې او ګیرې د اوښکو باندې لمده شوله دې شي به خبره وه وایي ته جاړې
نو مسله دا ده چې تفتازاني رحمت الله علیه ورته مسکی شو ورته ویې ویلې چې د چا د کتابونو نه بل اخذ کوي او د چا کتابونه بل لوټ کوي نو هوښیار انسان خو دې په دې خوشحاله شي چې ګوره الحمدلله ما هم خدای پاک دومره دغه راکړی دی چې زما د کتابونو نه خلک غلا کوي ستا د کور نه چې غلا وشي او د ده د کور نه غلا ونه شي خوشحالي تاله پکار ده د ده په کور باندې ځکه غله نه ورشي چې هغه چیله هم پکې نشته چې دې بوځي ستا په کور کې به څه لیدلي وو ځکه درځي همدغه جواب رسول الله صلی چاته ورکړی وو صحابي ته ورکړی وو یا وسلم بیا شیطان راځي په دې اړه کې راته ناشنا وسوسې غورځوي وایي هغه زه ښکاره کوی نه شم وایي دغه ذاک صریح الایمان دغه ښکاره ایمان دی چې ستا په دې اړه کې دی که دا شیطان ستا په اړه کې ایمان نه لیدلی بیا وسوسو له راتلو خو تاسو ایمان اینی هغه درنه اخلي په هغې محنت کوي خو اخیستی خو یې نه شي که نه نو دا که صریح الایمان نو چې زما د کتاب نه څو خبرې راپټوي او زما نه پیدا خلک پټه په پټه باندې الي باندې خو دې سړی خوشحاله شي که د دې په دې زمانه کې داسې مثال دی داسې مثال لکه حضرت شیخ صاحب ته څوک ووایي چې لکه ستا ناشنا بخاري دی او ناشنا تفسیر دی دا موبایل یې مه پرېږده بیا چې دا نور مدین دغه کوي دا ریکارډینګ اوري او دې هم بیا داسې ترجمه یې زده کوي هغه وایي په دې خو دې خوشحال شم چې زما ریکارډینګونه مدین اوري دا او د هغې نه زده کړه کوي دا غلطه خبره که ښه خبره دې هم دغه خبره کوي واما الاخذ والانتهاب هر چې اغستل دي او لوټ کول دي په امر داسې کار دی یرتاح به اللبیب چې خوشحالېږي په دې باندې خوشحاله دي شي په دې باندې اللبیب کامل العقل هوښیار انسان سخي خو وایي سخي بل الارض د ځمکې دپاره من کأس الکرامې د کاسې د سخیانو نه نصیب برخه وي سخي انسان خپله پیالۍ هم ټوله نه څکي ځمکه باندې اړوي بل الارض من کأس الکرامې پیالۍ پرې واړئ که وایي چې دا ځمکه هم خړوبه شي یا پیالۍ واړئ یا پیالۍ کې څه پرېږدي ټول نه څکي په ځمکه باندې دغه کې دا واړئ دا عبارت کې بل الارض من کأس الکرامې دا به ډوډۍ ده کې څه راشي ونیسي په کار هم راشي کار هم بل کال د 10 روپو پی یو کس راوړل موږ شو چې نسکو موږ چې راوړل نو سپه څه کې نه خامخا خدای دقیقه کې بس صرف یو پیاله یو سره دغه ور واچو وبه موږ دې نسکو یو پیاله دا مرګریس کې یو دسکو زیات چې موږ نسکو لک پکې کوو چې هغې کې چې وکړو راله راویستو چې هغه ماشوم ورته کې راویستو چې څنګه دا چاینک کېښودل د کېښوستو سره لږ وړخي که نه څوک پورې نه چې تېز شو داسې یې راډک کړی غټ چاینک دا د شکرو هغې نه چې د پیالې ډکه کړي نو دا خو د زهرو بوټ شي صاحب علیه رحمتا فللارض من کأس الکرامې نصیب ځمکې ته یې واړوه بیا د سخیانو په برخه کې د ځمکې هم برخه ده نو فللارض نو د ځمکې دپاره د کاسې د چا نه د کرام د سخیانو نه نصیب برخه وي زما مثال طالبانو د نیر دی تفتازاني صاحب وایي زما مثال د چا دی د نهر دی عربۍ کې ورته نهر وایي نهر قرات هم پکې شته زما مثال د نیر دی یو سوالګر راشي د دې نیر غاړې ته وایي یو لوټه به د دې نیر نه راډکه کوم د هغې نه څوک منې کوي زما مثال د نیرونو دی سایلین د څنګه د نیرونو نه څوک نه منې کوي زما د کتاب نه د خلک اخذ وکړي اخوا دې خوا دې کې د پاسه دې پې ولیکي خپل نوم چې ملا شرشم پروا نه کوي زما مثال د نیر دی وکیف ینهرو او څرنګې به منع کړی شي عن الانهار د نهرونو نه السائلون سوالګر و طالبانو دقسې کمال شاګردانو په ځان کې پیدا کوي چې بیا ستاسو کتابونه خلک لوټ کوي او ستاسو د کتابونو نه خلک غلا کوي داسې مه جوړېږئ چې د بل د کتاب نه غلا وکړي داسې جوړ شئ چې نور خلک ستاسو د کتابونو نه غلا کوي ورته باندې ورسېدئ ولمثل هذا او د مثل د دې دپاره فلیعمل العاملون عمل دی وکړي عمل کوونکي داسې عمل کوونکي دي تکړه شي داسې عمل دی وکړي چې هغه هم د دې مرتبې جوړ شي چې دا یو نیر وي او خلک د ده نه د علم غلا کوي ما ته هلته ویل چې مخکې مې اقتباس کړی د آیات نه دا دې بیا اقتباس وکړو
قرآن شریف کې د آیات راغلی لیکن دا اقتباس دی قرآن شریف په شان ته عبارت چې ته د خپل کتاب کې راوړې آیات په شکل یې ذکر نه کړي د خپل عبارت په شکل دې ته اقتباس وایي دا خلک ښه ګڼي علم المعانی والا دا خلک دا کار ښه ګڼي وایي صیب علیه رحمت چې دیو به راله او ما ته به کېناستل ما بل چې نشم دا کار کولی متول درته نشم مختصر کولی ما به وایي دیکه کول واپس کول به مې نو دی واپس کولو هغې له مینه نه کموله نوره به یم وله سیوا کړه الانسان حریص فیما منعا د 33 شرحو د کافیو نه مې یو تقریر ولیکو په ناوږۍ کې د 33 شرحو نه زما خپل طریقې کار داس چې زه په یو کتاب بلا شروحات پیدا کوم دا نه چې طالبانو ته پې ټول ویم چې هغې پې بیا نه پوهېږي نه د خپل علم دپاره ګورم دا نه یو ښه خبره راټوله کړم نو د هغې نه ما یو تقریر تیار د 33 شرحو نه د کافي خو ډېر مزیدار شرحې دي که نه کلې شرحه پکې کومه یوه ده ما تاسو ته ښودلې فواید فیضانیه 30 کاله ده یو مولا دا پړاو کړه دا کافي بیا پې دا شرحه ولیکله فواید فیضانیه 2 جلدونه دي زخیم ٹھیک ده او صاحبه چې کافیه حل کړې ده نو هغه تحریري هیلۍ ده تحریري هیلۍ ترورۍ ورته موږ وایو هیلۍ ترورۍ شرحه پې والې هغې حل کړې ده یو دا السعایا علی نکات الکافیه صرف په دې نکتو لګېدلې ده یو پکې صرف تصوف چیړلی دی هغه ځانه کار کړی ځان یې څه کړی بې دا چا خپل شوق د ذوق د کافیې باندې شروحات څه دي مناسب دي 3 شروحات الحمدلله دا په کافیه باندې ما څه کړي دي څه مې شرنګولي راځه وایي نو ما د هغې نه تقریر ساز کړو داسې مې راوړی تقریر دلته مې کېښوسته په دې میز باندې طالبانو ته مې وویل په اولني پیریډ کې چې هلکه د چام لګېږي ځان له دې په ډوسټیټ وباسئ یاره 12 بجې شولې هېڅ چا هم راوچت نه د عوامو هېڅ قندي مې کړو چې قندي مې کړو نو یو به م دا سوال کوو بل به م سوال کوو یو سپارښ او بل سپارښ او زما ویلې د یو خبره زموږ ملګري ویلې په شیرګړ کې ویلي ومه په اولني کال چې لاړم نو داسې چکر له مازدیګر پټو ته ووتم یو زمینداره کوله ما تپوس کوم بابا د څو کال ویل د 40 کال چې کوم کال باندې زما پر راغتو دوره حدیث مې 10 کاله بعد بیا مې هغه بابا په پټي کې ولید بس بیا اوس بیا تپوس کوم چې څه وایي مال بابا د څو کال دی چې د 40 ما د بابا د 10 کاله مخکې دی چې د 40 دی اوس 10 کاله بعد مې چې د 40 دی د پښتون یو خبرې نو هغه طالبان ته وایي چې د پښتون څه یوه خبرې کندي مې که بیا یې مله ور نه کړه ها نو ما وایي چې څونه دیو دپه کول د دیو به شغف او تن د نور هم سیوا کېدلی زما خدایه نو په دویم ځل کېناستله ما او کمې واګې چې ما په متول کې د اوږدوالي دپاره دغه کړی وي هغه مې دوباره راواړولې اختصار په طرف که خیري دا کتاب د لوی جوړوما نو ثم ما زادتهم بیا زیات نه کړي طالبانو لره مدافعتي دفع کولو زما الا شغفا مگر سخت مینا داسې به مقامات کې ویلي کې نه چې د دې مینې خپل مراتب دي انګلیسي خیر مې نه راځي دا خبرې تاسو یادې کړي نو شغف عشق په 3مه درجه دی عشق او بیا شغف په 4مه درجه دی چې د دې زړه دې پړدو ته کومه مینه نه نوځي دا بیا ایستل ډېر ګرانې دي د شغف وایي الا شغفا مگر سخت مینا و غرامه او سخت ایرس لالچ ایرس په یو کار باندې ستا سخت ایرس چې دا دي وشي دې ته غرام وایي وزومه او سخته تنده د یو نور هم د دې مختصر دپاره تږي شو فی هواجر الطلب په هغه غرمو د طلب کې هواجر غرمې ته وایي 12 نیم یو بجه باندې به را روان و دا طلبونه بیا کول په سخته غرمه کې به راله ویلې صاحبه دا کتاب باندې شرحه راته وکدا متول راته مختصر که په سختو ګرمو کې راله و اوامن او سخته تنده کې نو زیات نه که دیو لره مگر شغف یې وله سیوا کو غرامن سخت ایرس یې وله سیوا کو زومه تنده په غرمو د طلب کې وله سیوا کړله و اوامن او سخت ګرمایش یې وله اوام تندې ته نه وایي د تندې د لاسه چې انسان کم ګرمایش محسوسوي
دي ته اوام ومزنة عند الاوام رواه مقامات سپینه ورځ دي عند الاوام په وخت د سخت ګرمایش کې ته سړی خوشحالي کی نو یاره کار نه کېده نو څه مې کړی وی نو فانتصبتو پس ودرېدلم ځان مې تیار کړ د انتصاب خپله معنا زده کوي چې هلته سړی ولاړ وي رډي نو چې هغه رډي شي دغه ته ټول خو موږ څه نه څه ویلی که نه رډي پېژنې دغې ته فانتصبتو پس رډي شومه پېژه شومه رډي شومه دا چې ته کومه معنا کوم دا زده کوه لشرح الکتاب دپاره د شرح د کتاب على وفق مقترحهم په موافق د طبیعت د دیو باندې مقامات کې اقتراح ویل اقتراح طبیعت ته وایي وایي دې طبیعت ته وایي اقتراح وایي اقتراح خپله معنا زخم دی دا طبیعت هم زخمي زخمي د طبیعت هم صحیح زخمي زخمي خبره باندې پوه شو دی کې دا مسله دا د ابراهیم استاد دغه که دا وچغاونه دا طبیعت پې زخمي زخمي یا به د کلیوالو نه زخمی یا به د ملګرو نه زخمی او یا به د کتابونو نه زخمی چې دا اوس نه زده کېږي دا څه لانجه خو زخمی زخمی به وي ها زړه مې سورې وینې تې څاڅي خارو راپاڅي منګوټي تې ډکوي نن دې ته اختراع مخترع اختراع اول الماته مې لیکي چې خو یو بس هغه اولنۍ اوبه ترې وباسي دې ته مې اختراع وایي د اختراع ډېرې معنیګانې په مقامات کې دا شرحه بیا موږ کوو خو د لغتو په لیول مقامات ویل او په مقامات کې ارباب معلومول چې د مزید دا معنا ده د مجرد دا معنا ده ٹھیک ده دا بس داسې طریقې سره ضروري دی ها نو فانتصبت نو زه ودرېدلم د مقامات په طالبۍ کې ما متنن او شرحن په حفظ یاد کړی نو چې مقامات ویم ګورم را ګورم نه مې کتلی او نه یې ګورم داسې ویم متنن نو دا زما سادتوب قرآن شریف ما نه دی زده کړی قرآن شریف مې ولې نه زده کړی لکه دا هم ښه کار دی خو په نسبت قرآن شریف خو بیا ډېر څه دی قرآن شریف نظر دې نه هېرېږم ریاض الاسلام قاري شوي دا بیا وروسته ځان سره یاد ساتلی نه شي یعنې که 2 میاشتو کې انشاءالله قرآن شریف ما ته مستحضر دی یاد به شي بیا ځان سره ساتل ګران کار فانتصبت على وفق مخترهم موافق د طبیعت د دیو باندې ثانیا دوباره ثانیا ولغنان العنایت فانتصبت زه تیار شم رډي شم لغنان الغنایت د پاره د واګو د مشقتو نحو اختصار الاول په جانب د مختصر کولو د اول کتابو چې متول اول دی هغه مختصر کم ثانیا ګرځونکی وما واګې مې هغې ته وګرځولې نو فانتصبت زه رډي شومه لغنان الغنایت د پاره د واګو د مشقتو په جانبو د مختصر کولو د اول کتاب ثانیا ګرځونکی وما دا دویم ثاني په معنا د ګرځولو دی دې ټیم کې زه داسې په طبیعت برابر هم نه وم دې ټیم کې زه په طبیعت باندې وایي چې سړی په طبیعت برابري دا ښه علم تش علم چې دی نه د دې اولو مرحلو کې دې ته ډېر دې ټیم کې تاسو پلاران لګې دي تاسو د روزۍ نه خبر نیسته یا چې ته کم طالبان به کم بوج به پي خو چې څومره ته مخې ته ځي تا ته بوج سیوا کېږي بیا سړی هغه یو بیماری نه سړي کې راشي تعلقات یې ډېر شي مړی دی او ژوندی دی لانجې چې بچي دې سیوا کېږي نو د ښځې ځان له خرچه د هر بچي ځان له خرچه دې به فکر کې که نه بیا کې دا ټولې خبرې راځي که نه راځي نو اول سر دا کم چې تاسو پکې روان یاستئ دا غنیمت وګڼئ کار تکارو یاستئ واګې پکې وکئ پوه شي په خبره وایي ما باندې مشکلات مع جمود القریحة سره د جامدوالي د طبیعت چې طبیعت مې جامد ځینې ټیم کې سړی داسې چې وایي دې ټیم کې ما ته مشوره مه کوه لکه ذهن مې څه نه راځي دې ته جمود القریحه وایي زما دا طبیعت داسې و چې جمود جامد ګرځېدلی و جامد څه ته راوتل نه دا ولې علم دې کمزوری وي نه بسر البلیات په امیشوالي د مصیبتونو سره په ما باندې مصیبتونه پی در پی راغلیو و خمود
الفتنة مع جمود القريحة او مع خمود الفتنة سره د مړوالي سره د مړوالي د زکاوت نه چې زما دا زکاوت مړ شوی و سړی زکي که نو اسانه هر څه زده کوی شي مخې ته ځي وایي دا زکاوت مې مړو بسرسرین نه کې بعد په هغه سخته سیلو د مصیبتونو باندې په ما باندې د مصیبتونو سیلۍ لګېدلې وه سیلۍ خو سیلۍ نه هسې د یو مصیبت د ټینګې نه چې بیا د باندې سیلۍ ولګېږي نو بیا خو کار خراب دی که الله په دې باندې مصیبتونه نه لکه دا انسان چې کله زړه روغ دی ورورا دا غلی نه دی بچو غم نه دی والی د ښځې غم نه دی والی د ورور غم نه دی چې څومره غمونو انسان نه دی والی بې لنګې دی چې غمونه وواو بیا بې لنګې دی وترامی البل او سره د هغه ایشتلو زما خارونو بیما لره ایشتل د خارونو بیما خارونو ایشتلمه دې خار به اوچت کړم ګړس مازدیګر به په مردان هغه به اوچت کړم ګړس ماخوستن به چې دی څه اسلام آباد ټوله ورځ به لکه د دغه ته څه وایي لکه د برلندازي به تاوېدلم هغه ته څه وایي لکه بس د پرپرکي به تاوېدلم دا خو ګران کار والاقطار یو د طرفونو کله به یو طرف کې ونبو الاوطان یو سره د لرېوالي د وطنونو عني زمانه خپل وطن به م رانه لري چې وطن نه ته لرې په شړو دشتو کې یو ورځ تاسو به کتابونه د کوم ځای نه اوس خو بېله زمانه د ځان سره چې دی د کلچ موبایل راواله بس دا په ټوله څه ته پراتې راړوې هغه ټیم کتابونه وکړو چې سړی د وطن کې لري نو بیا کیسه قرآنه ده که نه ده والاوتار د حاجتونو وتر حاجت ته وایي فلما قضا زید منها وطورا سره د لرېوالي د وطنونو عني زمانه والاوتار د حاجتونو وایي دا حال مې مولوي صاحب حتی تر دې پورې تفقتو چې زه شروع شومه اجوبو چې ما به پرې کولو اجوب طرقاتها مثل الحائمي واجول في حوماتها جولان الحائمي رواه المقامات کنه اجوب ما به پرې کولو کل اخبار گرد آلوده قاتم تور خړ تور الارجا مصیبتونه طرفونه الارجا طرفونه خړ تور طرفونه به ما قطع کول خړ تور طرفونه دې ته کې چې ته یو ځای ته لاړ شې ته ستا اشنام نشته ملګری هم دې نشته د ډوډۍ میلاوېدل هم مشکل دي تا له چې څوک شپه درکوي داسې هم څوک نشته دی بس دا ځینې اوس ته یو ځای ته روان شه لکه ولته هغه طرفونو ته ستا بلا ملګري دي نو زه وروره مېلمستیاګانې هم دلته کېږي چرګان دي او تفریح او چې ته داسې طرف باندې روان شي چې ستا پېژندګلو هم پکې نشته دی طرفونه خړ پړ دي ستا دپاره په هغې کې هېڅ نشته دی ته به څه وکړې یاره وایي څه به راته ویمې واحرر لیکلی به مې هر یو کرخه منه د دې نه فی شطرین په څه عیسه کې من الغبرا د خړې ځمکې په خړه ځمکه باندې به زه کېناستمه او څه کرښې نیمې مې ولیکلي بیا به مې کاپۍ ځان سره ټپ کړه بیا به مزل مې کولو بیا به کېناستم بیا به مې ولیکلي کیسه به روانه یو ورځ موږ د خپل کلي نه را روانو پېښور ته تللو نو په دې خاورو ماورو کې یو ځای بل ځای به کېناستلو نو لنډمر هم څو کرته په یو ځای بل ځای کې پیریډونه د دې واخیست چې دا ټولې ځمکې ګواه شي چې لکه دې نورلنور پړاو وایي او نورلنور یې زده کوي طالبان پوه شي داسې چل مو سره من کړی دی دا چل مو سره من کړی نه زه د دې شعر مصداق وم شعر دې شعر د دې لپاره راوړي چې به د دې شعر مصداق وم چې په یومن بجزوا یو ورځ په اسلام آباد و یومن بالعقیق بله ورځ په کراچۍ و بالغدیت او بله ورځ په کابل یومن و یومن بالخلیصه او بله ورځ په چا باندې په سوات دا خو د خپلو علاقو نومونه دي خو ما تا ته د دې وجې نه وویل چې ته پې پېښ یو ورځ مې په یو علاقه وه بله په بله علاقه وه ما خو تاته ویل که د بلندي به څه کېدلم بلندازې لکه چې د هغې به تاوېدلم دا مې کار نو داسې ثم لما بیا هر کله وفقتو چې ما ته توفیق میلاو شو بعون الله تعالی و تاییدي د الله په امدادو د الله په دې دپاره د اتمام پوره کولو وقوستو او ما ماتې کړې عنه د دې کتاب نه خیامه په دې خیمې بالاختتام په اختتام پخوانو عالمانو کې به دا کار و پخوانو خلکو کې چې هغوی به لاړ یو ځای کې به خیمه ولګولو چې هغه کار به پوره شو نو خیمه بیا توس کړو روان دا کار به پخواني زمانې کیسې بدلې وي لکه ته به لاړې
فرض کا دغه ته دا څو شی ته یاد کوم عربستان ته په عربستان کې به تا خپل نکاح موقته وکړه دا هغه ټیم کې جایز وکړه دې ته متعه وایي متعه به دې وکړله بیا به چې راتلي نو بیا ته به دې نکاح ختمه کړه دقسې چلو خلک به لاړې شاړو دښتو کې به خیمې ولګولې میله به یې ولګول چې هغه کار به پوره شو خیمې به یې وسپړلې نو ما هم وایي داسې مقرر کړه چې دې کتاب ته مې خیمه لګولې وه نو چې کله خدای توفیق راکړو سر ته کتاب ورسېد او خیمې مې بېرته وسپړدلې ماتې مې کړلې بعد ما پس نو ما څه کار کړی اوس مې دا کار یې زده کړه وروره په سختو کې خو مې دا کتاب لیکلی دی خو راشه صفت خو یې مو واوره چې دا څنګه کتاب دی نو بعد ما پس د هغې نه کشفتو چې ما لرې کړي دي عن وجوه خرائده د هغه مخونو د هغه سپینو سپینو جینکو د دې کتاب نه اللثامه پړدي خرائد جمع د خریدې ده خریده هغې جینۍ ته وایي چې په ټوله تحصیل او ذله کې د هغې په شانته ښایسته بله نه نو چې په دې ټوله ذله چارسده کې د ټولو نه زیاته حسینه جینۍ ده هغه ته راواده کړي او د هغې نه ته پرده لرې کړې نو ته ووایه دې کې څه خوشحالي شته یا نه دقه کار ما کړی زما کتاب اوس په دقه لیول دی دا چې ته وې تا ته به دقونته خوشحالي میلاویږي د علم خو چې چا څه د علم شوق دی که نه په علم پوهېږي که نه واقع چې د دا کتاب نه اشنا شي که مختصر معنی نه وی قسم دی موږ به د ډېر علم نه محروم قدر زر زرگر شناست قدر جوهر جوهر واقع ده چې دقه رنګ دی ها او ووضعتما نو کشفتما لرې کې د مخونو د خرایدو د دې اللسان دا ټول استعارات وي که د دې کتاب د یو یو جملې د هغې تشبیه د چا سره وکړه د خریدې سره او ووضعتو کې مې ښودو کنوز الفرائد خزانې د ملغلرو فرائد جمع د فریدې ده فریده هغې ملغلرې ته چې یکتا یوه ملغلره او داسې په زبردسته پیدا کې جوړه کې دقه دیوال ته ځوړه کې یوه ملغلره علا طرف الثمام په هغه طرف د ثمام ونې باندې په هغه جانب طرف جانب ته وایي او دې توی لره زیر ورکه توی رف بېکره اس ته وایي او دې توی لره پیښ ورکه تورف عجیبه خبرې ته وایي دا په مقامات کې د تورف ټکې راغلی علا تورف لساني دی عجیبه عجیبه سند تورف نو تورف جانب ته وایي توی رف کره اس ته وایي او تورف عجیبه خبرې ته وایي وسی ساکن که غړوندی پې راوله طرف نظر ته دا دوڼې څوک وایي هغه چې وایي دا نظر دی دا نظر چاړه راغلی طرف خفي د نظر پټ طرف هغې ته ویل کېږي پوه شوې په هغه جانب د دغې ونې فجاء نو رالی بحمد الله د الله په حمد ان الحمد الله لره دی حمد چا لرې الله لرې داسې رالی که ما یروق النوازره لکه چې تعجب کې غورځوي کتونکو لره چې کتونکي ورته ګوري نو په تعجبي ورته په خولې ته مور راوړلی بچی په دې زمانه کې راپاڅو د دې په شانته کتاب دې ولیکي یروق النوازره ویجلو او لرې کوي جله دا لرې کول ته د اوسپنې نه چې ته دا زنګ لرې کوې دې ته دقې ته ویلی کېږي صدع زنګ الاذهان د ذهنونو ستاسو ټولو په ذهنونو کې فرض که زنګ لګېدلی دی حافظه مې کار نه کوي څومره بادام وخورمه دړی نو دړی بادام چې مې وخوړله نو زنګ نورم سیوا شو بادام خواله خوره چې ته دونه خواري کوې چې دا مازغه دې ختم کړي دي بادامو ته به دې ضرورت نه راځي خوارۍ ته ضرورت دی ها ما تاسو قصه امام بخاري ملا کړې وه که نه چې هغه د سړی د ډېر لرې نه رالی ډېر مزر یې وکړه صاحب ستا دا حافظه دونه قوي ده موږ ته د حافظې صحیح ټکې راوښایي دا په څه سره مضبوطېږي هغه وویل په خوارۍ سره څومره خواري کې ستا حافظه به نن یو شان ته وي سار له به بل شان ته وي کال بعد به بل شان ته وي بیخي بدلېږي بیخي څه کېږي ملا صاحب ویجلو لرې کوي هغه زنګ د ذهنونو نه او ویرهفو تیزوي البصائر بصیرتونو لره یو دا دی او یو دا د زړه سترګې دي
نو د زړه د سترګو بصیرت تا ته سیوا کوي. بصیرت پیژنې روشنایي چې تا د دې شریعت په دې هر څه باندې انسان پیش کنه دې ته ویل کېږي څه وایي بصیرت. ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعني. على بصیرة انا چې تا ته څه کار پیښېږي ستا په بصیرت قرآن شریف ته اړوی شي حدیثو ته اړوی شي په دې ته بصیرت. ویضیء او روښانه کوي الباب ارباب البیان زړونه عقلونه. الباب جمع د لب د عقل او عقلونه د خاوندانو د بیان. بیان نه دا بیان نه چې ته په منبر کښېنې، بیان نه علم البیان مراد دی. محسنات بدیعیه علم البیان چې ته به هغه پکې چلوی شي پر صفن مستقل روان دي. ها ومن الله التوفیق. به دا ټولې خبرې یاد ساته منیسبې که د الله توفیق داسې شامل حال شوی نه دا خو یو مختصر معنی ده چې زر مختصر معنی نه وي او په یاد یې زده کړم علم به دې نه وي. ومن الله التوفیق د الله پاک نه توفیق او هدایت دی. خاص په الله باندې توکل دی. هغه توکل دی که خاص په هغه توکل دی؟ خاص ځکه مقدم شوی دی که نه د تقدیم حق و تاخیر یفید الحسره. خاص په هغه توکل. توکل خو پېژنې که نه توکل څه ته ویلی کېږي؟ ځینې خو وایي توکل تکیه که څوک نه. توکل څه ته ویلی کېږي؟ بروسې ته وایي. یقین به دې په الله اوس موږ تاسو دې مدرسې ته راغلو په الله باندې مې یقیني خواري به موږ خپله کوو یقین من په الله چې خدای به علم راکړي. خواري کوو موږ خدای پاک داسې دغه نه دی چې موږ دې خواري کوو موږ دې علم نه راکوي به ښه ډېر. فی البدایة په شروع کې والنهایة په انتها کې. داسې نه چې شروع مزیداره انتها خرابه وي. شروع هم ښه پکار ده نهایه هم. وهو حسبي دقه الله کافي دی ما لره ونعم الوکیل او ښه کارساز دی. دې ځای کې غټه لانجه ده چې عطف د انشاء علی په خبر باندې. وهو حسبي دا جمله خبریه ده. ونعم الوکیل جمله انشائیه ده. نو عطف د انشاء علی په خبر دا ناروا دی. مطابقت نشته په مابین د دواړو. نو یو استاد دا جواب کړی دی چې لکه دا عطف د انشاء نه دی په اخبار باندې بلکې دا عطف د اخبار دی په اخبار. تاویل پکې موږ کوو. وهو حسبي الله کافي دی ما لره مقولا في حقه ونعم الوکیل. نو مقولا في حقه ونعم الوکیل جمله خبریه شوله. نو عطف د اخبار په اخبار. دویم جواب دا دی چې دا عطف د انشاء دی په انشاء باندې. څنګه کوئی حسبي په معنا د یحسبوني سره دی. وهو حسبي وهو يحسبني هغه من شاء شو دا من شاء يحسبني من شاء دا من سره کافي بشي معنی. عطف د انشاء علیه د انشاء باندې. او دریم جواب هغه پکې داسې دی چې مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه په تقریر د شرجامي کې وایي. ما سره د مفتی صاحب تقریر د شرجامي هم شته. تاسو دې نه په خپله باندې اندازه ولګوئ چې زه حریص یم په شیز پیدا کولو که نه. ما چې د مشکات تقریر مشته دی په دې ټوله ضلع کې د چا څه پیدا کړ. ما چې د مشکات تقریر خو هر شی د غوښتلو نه وي ګل خان استاد اعظم. نو وهو حسبي هغه وایي دا عطف د مطلق ذات د جملې دی په ذات د جملې باندې قطع نظر د خبریت او د انشائیت نه. دا قصې پکې مه چېړه. ذات د جملې په ذات د جملې باندې څه دا دواړه ستا خوا ته راغلي فکر دې راغلی او تا ول چې کوم دې چرګه لال کړی دی هغه دې ولې راویښ. یو شانته پوټې لیدلی هم ورکړي او لیدلی هم ورکړي. قطع نظر اوس د وصفیت نه دا یو دې د مامازي دی او دا یو نه پېژني. بس یو پوټې دی یو له ورکړه یو بل من حیث انهما ضیفان دا دواړه مېلمانه دي. قطع نظر د قربت او د غیر قربت نه اوس دې باندې دې ته غیر دخل ویل کېږي. نو قطع نظر د انشائیت او د خبریت نه دا مطلق عطف د مطلق ذات د جملې دی په ذات د جملې باندې. دا که خیر د خطبه ولګه سخته وه دا ختمه شوه. اوس به سبق انشاءالله ثانیږي د خیره څخه. صلی الله تعالی. تاسو به دې ته ځان نه تنګوئ. دا به موږ کم از کم